باباګان به نه خپه کول شرکا مددګاران چې دی به زمونږ نه خپه شي موږ ته به نقصان ورسي او الله خو غنی بادشاہ دی هغه له د دې شي څه ضرورت دی لکه کې شعر کې د الله د رضا دپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې دا صورت انعام 136 نمبر آیات نوالی تر 140 نمبر آیات پورې ویډیو تر اخره پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي خو لایک او شیر ضرور کړئ او ویډیو دنا سبسکرایب یې نشي د خپل بچو وجل دا ورته شریکانو خایسته ښکارا کړیو لکه کله چې د محرم میاشت راشي عاشورا نو بعض خلک وي من خپل دا بچي د حسین د پاره لالو موږ نه به الله راضي شي او خوشاله بشي نو دی به هم خپل بچي وجل وکذالک د غرنګي زینا خایسته کړیو شرکاهم شریکانو د دې باباګانو شریکانو ورته دا کار خایسته کړو کم کار قتل اولادهم وجلد بچو د دې لیردوهم چې هلاکی دی لرا وليلبسوا او ګډوډ کی علیهم دی باندې دینهم دین د دې عرب خو اصل کې د اسماعیل علیه السلام الواد او شیطانانو دومره گمراه کړل چې دی د اسماعیل علیه السلام دین نه بل طرف ته واړو ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شعر کې د الله د رضا لپاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماء بیانات د دین خبرې د الله د الله رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر ملاویږي دنیا خلق به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب ملاویږي علما نه تپوس وکړئ بس اوس د دې ځای نه د قرآن درس شروع شو قرآن الفاظ به کوم ښیي ورته کته اردو او په پښتو په اردو دواړو کې به انشاءالله ترجمه هم وي ویډیو اخره پورې ګورئ خو لایک او شیر یې نشي اوس اخره پورې ویډیو ګورئ د قرآن درس ترجمه شروع شو کدی بل تال یا خانک نه به یو شی د شکرانی نظرانی دی بل شي تراغې د زکات تا نو دا به نه وسته وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا ګرځولیو دی مقرر کړیو دغه ظالمانو لله الله لرا مما دهغنا زرعا چې پیدا کړی والله من الحرث د فصلنا والانعام د ډنګرنا نصیبا صبرخا جعلوا لله نصیبا وجعلوا لشرکائهم نصیبا مقرر کړی وا دی الله لرا د هغنا چې پیدا کړی والله د فصلنا د ډنګرنا صبرخا فقالوا ندیب ویل هذا لله دا برخا دا حصہ دا اللہ دا بزعمهم پا گمان خپل کے وهذا لشرکائنا او دا برخا دا زمن شریکانو دا زمن آلہا زمن مددگاران فما کانا لشرکائهم نو هغه برخا هغه حصہ چې د پارا د شرکاو بوا فلا يصلوا ندا بن رسدا الى الله الله تا وما كان لله او هغه برخا چې د پاره د الله بوا فهو يصلوا ندا برسدا الى شركائهم شریکانو د دیتا ساء ما يحكمون ناکار دی هغه چې دی فیصله کوي سبد فیصله وا باباګان به نه خپه کول شرکا مددګاران چې دی به زمونږ نه خپه شي موږ ته به نقصان ورسي او الله خو غنی بادشاہ دی هغه له د دې شي څه ضرورت دی وکذالک لکه څنګه چې ورته دا دوه برخې جوړول ښایسته ښکارېدل وکذالک د غرنګي زینا ښایسته کړیو
لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو لرا قتل اولادهم وجل نماشمانو ددی شرکاؤهم شرکانو ددی دخپلو بچو وجل دا ورتا شرکانو خایسته ښکارا کړی لکه کله چې د محرم میاشت راشي عاشورا نو بعضې خلک وي موږ خپل دا بچی د حسین د پاره حلالو موږ نه به الله راضي شي او خوشحاله بشي نو دی به هم خپل بچی وجل وکذالک د غرنګي زینا خیسته کړیو شرکاؤهم شریکانو ددی باباګانو شریکانو ورته دا کار خیسته کړیو کم کار قتل اولادهم وجلد بچو ددی لیردوهم چې هلاکی دی لرا وليلبسوا او ګډوډ کی علیهم دی باندې دینهم دین ددی عرب خو اصل کې د اسماعیل علیہ السلام الواد او شیطانانو دومره گمراه کړل چې دی د اسماعیل علیہ السلام دین نه بل طرف ته واړو لیردوهم چې هلاک کی دی لرا او ګډوډ کی دی باندې دین ددی ولو شاء الله کچر د غوښتي الله ما فعلوه ندی ونو کړي د وکار فذرهم نپریګدا وما يفترون او هغه چې دی د ځان نه دروغ جوړي پریګدا چې خپل کار کې اخته پریګدا دا معنی نه چې بیان ورته مکوا نه بیان ورته کوا فهم ولا ورکوا نور پرې چې خپل کار کې اخته وقالوا هذه انعام وحرث حجر دیو ویل دا ډنګر او دا فصل حجر بندے من دے لا يطعمها خوراک بنکی د دین حصو الا مگر من نشاو چاله چې زمون کو خشي بزعمهم بګمان د دی کی وانعام او ډنګر دی حرمت ظهورها بند کړي شوی دی شاګانې د دی بدی وسوک بار نوڑی بدی وسوک سورلی نکی وانعام او ڈنگر دی لا یذکرون اسم اللہ علیہا نبیادیگی نمد اللہ پاغی باندے ددی خیال داو چی دا کار چی من کم کو دے سره بمنگ نا اللہ خوشحال شی راضی شی او اللہ منگ تدا ویل دی دا سو ڈنگر دی د دې پای وسوک نخوري خوراک به نه کوي دا فصل دی دا میوي دی دا بندي من دی دنه مسوک خوراک نه کوي ها کوم چاله د دې خوراک ورکو لکه مجاور دی اغي خوري شي یا دا سو ډنګر دی بدی وسوک بار نه وړي سورلی و بنه کوي دا من دی یا به سو ډنګر دغه سي آزاد پرې خل دا د باباګانو په نوم باندې مونږ پرې خل دی کار سره الله موږ نه خوشاله شي افتراء علیه دروغ جوړي الله باندې سيجزيهم زردا چې سزا به ورکي دی لرا بما كانوا يفترون په سبب د هغه چې دی د ځان نه دروغ جوړول وقالو او دی بویل ما فی بطون ما هغه پي ما هغه بچي فی بطون هذه الانعام چې په خېټو د دې ډنګرو کې دي خالصه خالص دی لذکورنا زمن نارینه ولرا کدی غوا یا دی میخه کټه راوړو یا سخه راوړو نو کدی ژوندېو نو زمن نارینه به استعمالي ما فی بطون هذه الانعام هاغا چې په خېټو د دې ډنګرو کې خالصه دا به خالص روای لذکورنا زمن نارینه ولرا ومحرم او دا به حرامي بند بی من بی علی ازواجنا ببیانو زنانو زمن باندې زمن زنانه بدا نخوري
کسخی پیدا شوا یا کټی نو زمنګ زنانه به دا نه خوري ځکه چې د هغې به هم بیا جنکۍ پیدا کېږي وَإِن یکن میتتن او کوي دغه سخی یا کټی مړه او مرداره فهم فیه شرکا نو په دې کې به دغه نارینه او زنانه برابر دیسی خاوندانی بیا به دا ټول خوړی شي لکه بعضې خلک چې کله چرګ حلالوي نو دکاندار ته وایي دا سر دې نه جدا که دا موږ له مه راکوه پخوا دا رسم ډېر اوس نشته دا سر دې نه بیل که جدا که موږ له مه راکوه داسې نه چې زموږ پلار مړ شي یا بعضې زنانه چې کله واده نو د ناوې جامې په هغه زنانه درزانې باندې ګنډي چې د هغې اول ماشوم الګ شوی که جنۍ شوي نو هغې باندې کپړې نه ګنډي یا چې کله ډولۍ کور ته راشي د دې ناوې جولۍ کې غېږه کې ماشوم الګ کینی جنۍ نه کینی چې د دې اول ماشوم الګ وشي چېرته جنۍ ونه شي دا رسمونه دا رواجونه عربو کې هم دې زمانه کې هم شته دی ومحرم على ازواجنا وَإِن يَكُن مَيْتَةً او کو بدغه پیدا شوه بچه مردار نو دې کې بټول شریکانو د برخي خاوندان سيجزيهم زردا چې سزا به ورکړي دی الله وصفهم اي بوصفهم د بیان د دې د تقریر د دې د خبرو د دې یقینا الله حکمت والا دې ډیر پوها قد خسر الذين يقينا تاوانيان شو هغه څوک قتلوا اولادهم چوي وجل اولاد بچي خپل سفهن د وجدنا بوهینا بغیر علم بيد دلیلنا وحرموا او حرام کړل بند کړل ما هغه رزقهم الله چې الله ولا رزق ورکړیو افتراء علی الله دروغ جوړ کړل الله باندې ځان نه یو سړی یو شی په ځان باندې حرامي او الله نه دی بند کړی او الله مې ولی دروغ تړی قد ضلوا گمراه شو وما كانوا مهتدين او نولار مندون کی ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک